لس میاشتو شو ستا خاوند په جیل کې دی. ولې ایس پیس کلبس ورکړی دی مو پلار. ته چېرته اوسېږي زه خالد خان ځای کې جون ستاسې یوازې یم، بس دوه ماشومانان بچي مې دي، بس د یو بل ناسته ناست یم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته خو دغه زنانه را روانې وي، خو د هرې زنانه یو خپله قیصه وي، یو خپله سټوري وي. لکه لس میاشتو شوې د دې خاوند په جیل کې دی. دغه ناسوري خلکه چې په دې معاشره کې د ایس خواره کړي دي، دا خودکش بمبار دی. د دې خورکۍ ژوند څنګه دی، دا به خپله قیصه په خپلو کې څو بچي دي؟ دوه. لس میاشتو شوې ستا خاوند په جیل کې دی. ولې ایس پیس کلبس ورکړی دی مو پلار. ته چېرته اوسېږي؟ زه خالد خان ځای کې جون ستاسې یوازې یم، بس دوه ماشومانان بچي مې دي، بس د یو بل ناسته ناست یم. خپل خپلوان بس خپل خپلوان د هغوی مور پلار را سره لاس امداد نه کوي، او بس د یو بل ناست یم. خالد خان کور کې خدمت کومه، هلته کې ناست یم. بس نه ستا د واده نه مخکې دی په نشه راوښتي و که نه؟ نه مخکې یې کوله، خو لږه لږه، اوس ډېر زیات شوي. نو بیا چې په کور ته راتلو وال ټکول به یې هم کول؟ ها چېرته ملاقات له وله ځي؟ نه نه ځم. نشې چې کوي ژوند څنګه وي؟ بد یې ډېر. ستاسو کور کې ژوند څنګه و؟ په زمونږ کور کې ژوند همدغه شانتې، خو بس خپل ګزاره کوو. مونږ ماشومانان بچي مې دي دوه دي. بچي خو به دې هم څه غواړي که نه؟ خامخا غواړي، څه به کوو سره. دلته راځه ښه کپړې پیزار بالو. زه فضل بنان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، هغه دوبۍ والا روډ ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو په وجه دې خلکو ته غوړي، اوړه، دال، وریجې، چاولې او ورسره چیني چې کوم دی نو دا میلاویږي، ډېره ګزاره یې پرې کېږي. خو تاسو چېرې دې زنانه ته خصوصي داسې کتونکي امداد ورسره کوي، خاوند یې لس میاشتو شو په جیل کې دی، ایس کې د ایس نشه خدای دې دغه خلکه تباه و برباد کړي. کم چې دغه دنده چې زموږ د بچو پنده ده دغه کوي، نو دې زنانه دا سټوري مې سره شریکوله. غالب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن به زره په دې باندې زموږ ایزي پیسه اکاونټ هم دی، په دې باندې زموږ خپل اکاونټ هم دی. رالیږئ ډېره ښه ده، نه رالیږئ نو شیر یې کړئ، دا مې یو صدقه ده. او هسې د خبرو نه څه نه جوړېږي. مننه.